د هغې نه بعد یو سوال دی، هغه ده چې آیا یو سړي له دا جایز دي چې دی د خپلې مامي سره یا د چاچي سره واده وکړي، وروسته د دې نه چې ترې مړ شي یا یې ماما مړ شي؟ جواب د دې مسلې وبالله توفیق هغه دا دی چې بلکل جایز دي چې یو سړي ماما مړ شي او د دې زنانه عدت ختم شي او بیا ورسره دی واده وکړي، یا د یو سړي تره مړ شي او بیا دغه ښځه عدت تیر کړي او د هغې نه بعد ورسره دی نکاح وکړي، دا جایز دي لکه څنګه چې دی د رور ښځه په نکاح باندې علي. د دې بعضو خلکو دا ګمان دی چې د ماما ښځه د تره ښځه د دې مسله بل شان ده او د رور د ښځې مسله بل شان ده. دا ټول اجنبیات دي. اجنبیات یعنی دی د هغوی لپاره محرم نه دی. ځکه دا مسله سره یاد ساتئ چې د ماما ښځه چې ده او د تره ښځه دا به هم پرده کوي د خاوند د دې خورۍ نه او د خاوند د دې رواره نه، ځکه چې دې سره نکاح کېږي. دا وایي زموږ د ماما ښځه ولې داسې ډېرې قصې نه وي شوي، الله دې به موږ پردې راواچي چې د ماما د ښځې سره یې لیڼي شوي دي که نه وي شوي، د تره د ښځې سره یې لیڼي. تره یې وجلی هم دی دې لپاره، ماما یې وجلی هم دی د دې ښځې لپاره، او چې کله د الله سبحانه وتعالی په شریعت باندې عمل نه کېدو نو دا جاخې به ترې جوړېږي. د الله سبحانه وتعالی په شریعت کې خیر او خیر دی. دا بس زموږ د پښتانه وایي بس د چا زړه خراب وي هغه دا خبرې کوي. څه شي زړه خراب وي؟ زړه مه خرابوه چې څه کوې کوه، دغه قصې دې جوړېږي. ماما یې مړ کړو د مامي لپاره او تره یې مړ کړو د هغه د ښځې لپاره او بیا هغه ښځه وله وتښتوله، یا تره یې شتي ښځه یې وله تښتولي، ماما شتي او ښځه یې وله تښتولي والعیاذ بالله. د یو بل سره دوی لیڼ روان او دوی نه دوی ته پردې مه وایه دا خو چې د چا زړه پاک کېږي بس هغه به هر څه کوي. چې زړه یې پاک کړي بس پرېږدول بیا بس پردي سړي به کور ته راننوځي او زړونه یې پاک دي. ولې الله سبحانه وتعالی د پردې دا مسله موږ ته ښولې ده؟ د دې لپاره نه چې زړه پاک ته کې زړه څښایي، د دې لپاره چې زموږ د شریعت او د معاشرې زموږ د معاشرې او زموږ د قوم او زموږ د مسلمانانو او زموږ د ملکونو او زموږ د علاقو حفاظت وشي. په دې کې خیر دی. یو سړی د خپل ماما د ښځې سره میلاویږي، دوا سلام څنګه یې ښې، هېڅ خبره نه، حدودو کې دننه، او نه چې دی یوازې ځي کور ته هلته پروت دی او په مخه تګ راتګ او ماما یې نشتي او یا شتي خو هلته چې ته مصروفه دی یا د تره کور ته په مخه ورمات دی او دې څه جواز شو؟ ولې؟ دا مسله د بعضو په زړونو کې دا چې د ماما ښځه او د تره ښځه د دوی بل شان مسله ده او د رور د ښځې بل شان. ښه رور ډېر نږدې دی که ماما ډېر نږدې دی؟ رور. نو چې د رور د ښځې سره نکاح کېږي د هغه د مرګ نه بعد د ماما د ښځې سره ولې نه کېږي او د تره د ښځې سره ولې نه کېږي؟ نو بلکل د دوی سره چې دی نکاح هغه کېږي چې کله عدت تیر شي، الا دا چې په هغې کې بله څه وجه لکه د رضاعت مسله پکې نو هغه اوس د بلې خبرې دلاسې پې حرامېږي. که د او د مامي یا د او د تره ښځې په دې منځ کې د رضاعت څه مسله ثابتېږي هغه جدا مسله ده، خو موږ عامه خبره وکړه. والله اعلم. د هغې نه بل سوال دی، هغه ده چې دیني کتابونو باندې له پاسه څه یې ښوده، د دې څه حکم دی؟ یا دیني کتابونه په یو بل له پاسه یې ښوده، د دې څه حکم دی؟ جواب د دې مسلې وبالله توفیق چې دینی کتابونه په یو بل لپاسه یې ښوده د جایز دي، خو د عام دینی کتابونه به په قرآن لپاسه نه ایږدي، قرآن به د ټولو نه بره ایږدي، ځکه چې د الله سبحانه وتعالی کلام دی او د قرآن احترام او د هغې تعظیم کول د الله سبحانه وتعالی د دین تعظیم دی. او الله سبحانه وتعالی ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. امام بیهقي رحمه الله وی د قرآن آداب ذکر کوي نو بایګه غدا وی ومنها الا يحمل على المصحف كتاب آخر
چې په مصحف په قرآن باندې پس او بل کتاب نه ایږدي ولا ثوب له بکپړې ایږدي ولا شی هیڅ یو بل پاسه نه ایږدي الا ان یکون مصحفان الا چې دواړه قرآنونه دي نبی په یو بل پاسه ایښودی شي. حاصل د مسلې دا شو چې دینی کتابونه په یو بل پاسه ایښودی سي دي جایز دي او په قرآن لپاسه به دا نور دینی کتابونه نه ایږدي قرآن به ټول نمبرې او قرآنونه په یو بل لپاسه ایښوده دا جایز دي او په قرآن لپاسه به هیڅ شی نه ایږدي او دا یې ساتئ او چې داسې شی دی په قرآن لپاسه کېښو چې د هغې دلاسه د قرآن بېعزتي کېږي یو داسې شی چې هغه په خپله بېعزته دی او هغه ته رالې په قرآن لپاسه ایږدي چې د قرآن بېعزتي کې نو حرام دي او کېدی شي دا سړی به کفر ته موځي خو هغه د حالاتو مطابق فتوا ده د قرآن عزت او د قرآن او ادب او احترام پکار دی والله اعلم. د هغې نه بعد دا سوال دی چې د قرآن ښکلول څه حکم لري او دغه شان د قرآن په وخت کې چې تلاوت په وخت کې د عقیده د دې څه حکم دی؟ جواب د دې مسلې وبالله التوفیق هغه دا دی چې په شریعت کې په دې باندې څه دلیل نشته چې قرآن ښکلوه په دې څه دلیل نشته د دې په مشروعیت باندې څه دلیل نشته الا دا چې د اکرمه ابن ابي جهل صحابي چې کوم دی رضی الله عنه د هغه نه ثابت دي چې هغه به قرآن ښکلوه وایي به چې دا زما د رب کلام دی اگر که بعض علما دې په سند کې څه کلام کوي. حاصل د خبرې دا دی چې داسې ویل چې قرآن ښکلول دا یو ځان له عبادت دی او د دې اجر دی او دا مشروع دی نو دا خبره کمزوري په دې باندې هېڅ دلیل نشته او که چېرته یې سړی ښکل کړي او یا ترې ولیږي او روالي ښکل کړي نو په هغې کې به څه حرج نه وي خو دا ډېر ښکلولو والا بې ګوره پوهېږي نه او ډېر هغه پوهه چې ښکلېږي نه کم یې وغوره دي دا کم چې پوهه دي او ښکلېږي نه دا غوره د هغې نه چې صرف ښکلولو ته یې کار ویلی دی د ښکلولو مشین دی او نور په دې پوهه نه دننه پکې څه دي او نه بې ځان پوهه کوي لکه ډېر خلک زمونږ هغه داسې دي صرف دې ته نه راندي چې چېرته قرآن که په المارۍ کې لږ داسې ویني چې اخوا د خوښیو زر یې سیده کړي بیا یې راولي ښکلي کړي او ښکلی غلاف وله جوړ کړي او تندي سره یې هم ولګي وایي تندي سره لګول خو بلکل نشته او بیا چې دی بیا ورته ووایه راشه ماسخوتن منځه به دلته درس کېږي تفسیر دا مړه دا اختلافي مسلې دي او دا دغه دي لکه دغه قرآن د تا چې وختي ښکله وکړه هغه بیانولی کېږي بیا نه راشي نو دې ښکلولو څه فایده شو چې ته په مخه نښته یې ښکلی او په المارو کې سیده کې او راځي نه اوري نه عمل پرې نه کوي نو په اصل خبره دی چې په قرآن باندې عمل پکار دی. دویمه مسله د قرآن د تلاوت په وخت کې دا عقیده دا خصوصا زمونږ طرف ته دا غټ رواج دی دا ملکونه چې پاکستان افغانستان انډیا بنګلادیش دا خوشحاله ملکونه ټول او ما په خپله چې په وړوکوالي قرآن یاد کړی دی نو هغه ما د کوم قاري صاحب سره چې ما یاد کړی نو هغه پوښتنو د هغه نه ما قرآن ویلو نو هلته په مدرسه کې ټول واړه لقیږي دقه طریقه به مونږ کوله بعض خو به کې داسې لقیږي مخې ته ځي راځي بعض به کې ښه یو ګرځته دا طریقه به کې هم چلېږي او دې نه بغیر قرآن ویلی هم نه شي اکثر به کې په منځه کې هم داسې کېږي دا سر ویلی شي خشوع نه په منځه کې او نه تلاوت په وخت کې اوس دا قرآن چې ته اورې وایي سړی وایي چې زه ورسره وجاړم سوچ پکې وکړم نو چې تا دا چل شروع کړی دی داسې ځای دا کوې نو ته به قرآن باندې څه سوچ وبکې وکړي څه تدبر وبکې وکړي بیا د هغې نه بعد چې کله زه د عربو په اداره کې یا د هغوی سره په مدرسه کې شوم او علم مې کو نو په دې مسله باندې استادانو غټ کوشش کړی دی هلته بیا زه منع شم ما ته ډېره ګرانه وه خو چې معمولي به شیخ وایي قرآن وایه ما به شوک اعوذ بالله ړقېږه مه وایي لږ ساعت به غلم بیا به سټارټ ړقېږي به نه ډېر وخت نه بعد بیا زه په دې باندې عادت شو چې قرآن وایي ړقېږي به نه ځکه چې دا ډېر ګرانه چې ته پرې عادت شي او بیا دا چې کوم سره عادت شوي دي د عوام دغه مدرسو کې سبق نه دی ویلی دوی هم ړقېږي دغې چې هلته یې لیدلي چې هغو ړقېږي نو اصل کې لکه څنګه چې شیخ بکر ابو زید رحمه الله یو کتاب دی بدع القراء د قاریانو بدعات ډېر ناشنا کتاب دی که چې د الله توفیق راکړو هغه کتاب نه به زه تاسو ته ناشنا فواید بیان کړم وایي هغه بدعات چې هغه په قاریانو کې دي او په هغې کې هغه یو بدعت دا ذکر کړی دی التمایل والاهتزاز ړقېده راړقېده مخې ته تله شا ته تله وایي فانه من فعل اليهود دا په اصل کې طریقه د یهودیانو لکه چېرته تاسو سرچ وکړئ په د انټرنیټ باندې بحث وکړئ
د یهودیانو د عبادت طریقه نه هغو چې بالکل خپل عبادت کوي د قشان لقیږي په مخ او زموږ په شریعت کې دا نشته او دویمه دا چې د دې د لاسه به انسان کې خشوع نه راځي اطمینان او سکون په کار سره په آرام کې اوس ته باچا سره ناست یا د غټ سړي سره ناست او خبرې ورسره کوي او دا چل کې هغه به ته چې څه کوي بېادب غلی کېناستي ده نو چې د الله کلام سړی وایي یا په مانځي کې ولاړ تسخیر کړي په دې مانځي کې هم ګوره خلک ړقېږي دا چل کوي داسې به کوم شي په دې مانځي کې مخې ته ځي شاته ځي نو د دې نه ځان ساتل غوره دي والله اعلم به یو تپوس دا شوی دی چې یو انسان نه منځونه پاتې شي نو دی به دا منځونه څنګه راګرځوي او دا قیمتي سوال دی او زموږ نه بار بار شوی او بار بار به جواب ورکوو ځکه چې مسله د مانځه ده او مونځ په ورځ کې بار بار راځي جواب د دې مسلې وبالله التوفیق چې الله سبحانه وتعالی د هر عبادت لپاره خپل وختونه خاص کړي په هغې کې د الله سبحانه وتعالی حکمت دی که موږ ته معلوم شي او که موږ ته معلوم نه شي خو چې الله څه وایي زموږ په سر سترګو موږ به ځان خاورې کوو خو د الله په خبر باندې به عمل کوو الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا دا مونځ چې دی دا به د مسلمانانو باندې پره شوی دی په خپل وخت کې د ستا مرجي نه چې کوم ټیم کې کوې کوم سړي چې مونځونه پاتې شي دا به دوه قسمه دی اولنی چې پاتې شي د ده نه مونځ د عذر د لاسه خوب یا تیر شي یا بل څه عذر نو په ده باندې څه ګناه نشتي او په ده باندې واجب دی چې دا مونځ راوګرځوي په کم ټیم کې به راګرځوي نو دا خبره کمزوري ده کم چې مشهوره ده زموږ په منځ کې چې دغه بل مونځ سره به راګرځوي لکه مازدیګر مونځ پاتې شو نو کله به راګرځوي سبا د مازدیګر مانځه سره به راګرځوي ماسخوتن سبا ماسخوته مانځه سره دې باندې هېڅ دلیل نشته او عقل هم نه مني نن مازدیګر مونځ ته نه پاتې وي سبا مازدیګر پورې ته انتظار کوي که مرګ راغی منځ کې نو په تا باندې خو مونځ پاتې ښه د دې کوم وخته پورې چې تا نه پاتې شوی ده لکه اوس یو سړی 5 بجې راپاڅېد مازدیګر مونځ د ده نه شوی دی د دې 5 پورې خو دی معذوره دی اوده پاتې شوی خو د 5 نه چې دی سبا مازدیګر پورې ناست دی نو دا خو دی قصدن عمدن ناست دی د ده سره اوس څه عذر دی چې دی ناست انتظار کوي او حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم انس بن مالک رضی الله روایت ته په صحیح بخاری کې مشته صحیح مسلم کې من نسي صلات چانه چې مونږ یې شو فليصليها اذا ذكرها هغه وخت کې دوی کې کله چې ورته رایت شي لا کفاره لها الا ذلك د دې بله څه کفاره نشته مګر دغه ده او د امام مسلم په روایت کې ورسره دا زیادت راغلی او نام عنها یا دې اوده پاتې شي او روایت کې دا هم راځي په صحیح مسلم کې شته رسول صلی الله علیه وسلم اذا رقد احدكم عن الصلاه په تاسو کې څوک پرېوته اوده شو موبایل یې په ټیم کړی او خلکو ته ویلو ما به راپاڅېږم خو انسان دی پاتې شو ده او غفل عنها یا دې غافله پاتې هیر شو چې دماغونه خبره وتې وه فليصليها اذا ذكرها کله چې ورته رایاد شي دغه ټیم کې به یې کوي فإن الله عز وجل يقول أقم الصلاة لذكري دا دلیل به رسول الله صلی الله علیه وسلم وګرځو نو دې نه مسله واضحه شو چې قضا شوي مونځونه به څنګه راګرځي ښه که ډېري نو په ترتیب سره به راګرځي څنګه ترتیب چې دی لکه اوس یو سړي نه ماسپښین مازدیګر ماښام پاتې شوي نو دا مونځ چې دی راګرځي څنګه به راګرځي ماسپښین مازدیګر ماښام په دې ترتیب سره کوم چې راغي خپل ترتیب دی په هغه ترتیب سره به راګرځي دغه اولنی قسم خلک شو دویم قسم خلک هغه دي چې قصدن عمدني مونځ لیټ کړی لکه 7 بجې ډیوټي ده 7 بجې راپاڅېدلی دا ډېر دي ګورې او دې خبرې ته غوږ کېدی 7 بجې ډیوټي ده 7 بجې راپاڅېدلی نو دا سړی که دا مونځ 1,00,000 پیرې راوګرځي الله یې ترېنه قبلوي د هغه منځ لپاره قضا نشتي کوم چې قصدن عمدن لیټ شوی ځکه چې الله وایي ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا مونځ په خپل وخت دی څنګه کوي دویمه ده یو سړی معذوري صحیح ده داسې خو عذر نشته درېیمه ده که دی د وخت نه مخکې وکړي نو ټول ورته وایي ستا دا مونځ نه کېږي دقه شان چې د وخت نه وروسته یې قصدن عمدن وکړي د ده دا مونځ هم نه کېږي او دا فتوه ده عمر بن خطاب او دغه شان دغه زوی عبدالله او سعد بن ابي وقاص سلمان فارسي عبدالله بن مسعود رضی الله عنهم اجمعین د دغوی فتوا او په تابعینو کې د ډېرو علماو دا فتوا او دغه شان شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله امام شوکاني او په نن سبا نږدې علماو کې شیخ الباني شیخ ابن باز شیخ ابن عثیمین رحمهم الله جميعا ټول الله وبخي دي ټول دغه فتوا ده
چې د کوم سړي نه قصدن مونځ پاتې شو لیټ یې کو نو د دې مونځ قضا نه راګرځي د باندې اوس دا دي چې الله ته دې جړاګانې کوي او توبه دې وباسي الله ته که الله وبخو ده که نه به خود الله کار دی والله اعلم. د هغې نه بعد بل سوال یو ورور کړی دی هغه دا دی چې په بینک کې کار کول دا څنګه دي سودي بینک کې کار کول دا څنګه دي چې یو سړی ورسره صرف ګاډی چلوي. جواب د دې مسلې دا دی چې په بینک کې کار کول او هغه سودي بینک کې او غالبا بینکونه نن سبا هغه سودي کاروبارونه کوي. سودي بینک کې کار کول دا حرام دي که ګاډی چلوي که لیکل کوي که کمپیوټر ته ناست دی که منیجر دی که عامل دی که صفایي کوي که هر څه کوي دا حرام دي. ځکه چې حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د الله لعنت دی په هغه چا باندې چې سود خوري او څوک یې خوري په بل باندې او څوک یې لیکي او څوک پې ګواهان دي پرې ټول د الله لعنت دی. ځکه چې دا ټول شریک دي په دې کار کې او الله په قرآن کې وایي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان او مرسته به نه کوي د یو بل سره د ګناه په کار کې. و دا کوم سړی چې دوی سره ډریور دی د هغوی سره مرسته کوي که نه کوي؟ د هغوی سره مرسته کوي د هغوی کار روان دی. ځکه چې دا بینک کې سود هسې خو نشي کېدی چې یو سړی پکې جدا ناست دی نه د کمپیوټر سره کار شته او نه د صفایي سره شته او نه د ډریور سره ځان له سود کوي په یو کمره کې کېدی شي ده نشي کېدی. ټوله یو اداره ده دې ټولو په شریکه دا اداره روانه ده او په هغې کې سود کېږي. نو د بینک کاروبار سودي بینکونو کې کاروبار کول او هلته مزدوریانې کول دا حرام دي که هغه هر قسمه مزدوري والله اعلم. د هغې نه به سوال دی یوه ښځه ده او د تپوس هم ښځې کړی دی چې یوه ښځه ده او هغې سره خاوند نکاح وکړي او ورسره لا میلاو شوی نه وي کوروالی ورسره نه وي کړی او هغه د پلار په کور کې او دا خاوند مړ شي نو دا به عدت په کوم ځای کې تېروي؟ د عدت مسایل له خو ځان له تفصیلي مسله اوس که هغې له زه ځمه نو خبره به ښه اوږده شي او زما الحمدلله دا یو عادت دی او الله سبحانه تعالی دا نعمت همیشه ساتي زما سره او په ما باندې هغه دا چې یو مسلمان تپوس کېږي نو زما ډېر زړه کېږي زه دلته یو تفصیلي جواب ورکړم د او نه دا مې نه خوښ چې او نه کېدای شي هغه به مطمئن نه شي ولا چې د عالم کار دی مسله ښه واضحه کول. دویمه ده دا مې خوښوي چې په مسله کې ورته مسله بیان کړم نو چې دی ښه موړ شي نورې نوي مسلې به مې زده کړي. نو موږ به کوشش کوو که ټیم وي لږ اوږده مسله بیانو ټیم نه به مختصر به بیانو سره دلیل انشاءالله. خو د عدت د زنانه چې خاوند یې مړ شي د هغې ځان له مسایل دي. جواب د دې مسلې دا دی چې فرق دی په هغه زنانه کې چې د هغې خاوند مړ شي او هغه زنانه چې خاوند یې طلاقه کړي دې دواړو په عدتونو کې فرق دی. چې خاوند یې طلاقه کړي د هغې عدت هغه 3 حیضه دی او چې خاوند تې مړ شي د هغې عدت دی 4 میاشتې 10 ورځې والذین یتوفون منکم ویذرون ازواج یتربصن بانفسهن 4 اشهر و10 او دوی خپل حکمتونه دي او ما تاسو ته چې خبره به اوږدېږي ولې طلاقې شوې ښځې لپاره 3 میاشتې دي یا 3 حیض دی ولې دې لپاره 4 میاشتې 10 ورځې د هغې علماو خپل حکمتونه بیان کړي چې انشاءالله بیا به بیان کړو. بیا په دې کې فرق دا دی چې کومه زنانه طلاقه شي او خاوند ورسره نه میلاو شوی نو په دې باندې عدت پې نشته او چې کومه ښځه خاوند یې مړ شي او میلاو شوی ورسره نه نو عدت پې شتي. د خاوند د مرګ عدت دا به تېري اگر که خاوند ورسره نه دی میلاو شوی دا مسله خو ثابته شوه. عبدالله بن مسعود روایت دی چې د هغه نه چا تپوس کې امام ترمذي دا روایت راوړی د هغه نه چا تپوس کو عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها یو سړی دی واده وکړو او د ښځې سره میلاو شوی نه و ښځه دی مړ شو. عبدالله بن مسعود وی د هغې دپاره به مهري او د هغې باندې به عدتي ولهل میراث او په میراث کې به ورته مې څه میلاوي. نو دا زنانه چې کومه ده دا به دغه خپل کور کې عدت تېروي چې هغه د دې د مور پلار کور دی ځکه چې دا د خاوند کور ته نه تلي
نو دې ته ضرورت نشي چې د خاوند کور ته ځي هلته د عدت تېر کړي، په دغه خپل کور کې د مور پلار په کور کې عدت تېرولی شي. د دې سره یو بل سوال هغه دا دی چې یو زنانه خاوند مړ شي او پته ورته نه وي د عدت په باره کې د جهل د لاسه یا څوک ورته ونه وایي او دې عدت تېر نه کړو 4 میاشتې 11 ورځې، نو دا ښځه به څه کوي چې کله ورته وروسته پته ولګي؟ جواب د دې مسلې وبالله التوفیق هغه دا دی که چېرته د عدت ته زمانه تېره شوي 4 میاشتې 11 ورځې ختمې شوي نو بیا خبره ختمه شوې ده، توبه دې وباسي، الله ته یې رجوع کوي ځکه چې جاهل او که په هغې کې څه زمانه پاتې څه وخت پکې پاتې نو هغه وخت عدت به تېروي. لکه 4 میاشتې 11 ورځې عدت دی، 3 پکې تېرې شوي دي، پاتې څو دي؟ 1 میاشت 11 ورځې. دا به اوس عدت تېروي 1 میاشت 11 ورځې، یعنی د سر نه به عدت نه شروع کوي. 11 ورځې پاتې دي، 4 میاشتې تېرې شوي، 11 ورځې به عدت تېروي. او که وخت ټول تېر شوی دی عفا الله عما سلف، الله دې ورته بخښنه وکړي او څه چې شوي دي هغه شوي دي، والله اعلم. د هغې نه به دا سوال دی چې یو سړی په کور کې دننه وي او دی مونځ کوي، نو آیا په دې مانځه کې دې ښځې ته امامتي ورکولی شي او که نه؟ ښځه ورسره په کور کې ده، راشي ښځې ته وایي راشه پلانۍ نن مونځ کوو په جمع، نو دا کار جایز دی او که نه؟ الجواب بالله التوفیق هغه دا دی چې فرضي مونځ خو به دا سړی لازم د مسلمانانو سره به جومات کې کوي، دا په ده باندې لازم دي، الا دا چې عذر یې هغه جدا مسله او د دې لپاره نه دي جایز چې د ښځې سره به کور کې ولاړ یو. موږ هم وایي چې جمع وکړه کور کې جومات کې نه وي، زه ولاړ وم وړو د مور سره اولته مې جمع وکړه، نو دا د بېلمازه خلکو لپاره څه عذر پکار دی. که داسې ووایي چې دا کار جایز شو نو خلکو د ټیکهدار او د کمپنۍ دې دله څه مونځونه پرېښودي دي، بیا خو به بلکل پرېږدي به جایز هم جایز دی چې کور کې به یې کوو. نو سړی بغیر د عذر نه په کور کې فرضي مونځ نشي کولی، او که ویې کو نو د دې جمعې د پرېښودو د لاسه دی ګناهګار دی او په ګناه کبیره کې واقع دی. رسول صلی الله علیه وسلم سمع النداء، یو سړي چې بانګ واورېد او مانځه له رانغی فلا صلاة له، د ده مونځ نه کېږي الا من عذر، مگر دی که معذور وي. عبدالله بن عباس ته چا وي ما هو العذر؟ وي دا عذر څه دی؟ وي المرض والخوف، بیماري یا یره، دشمن نه یره، حالات امن نه، دی به ځان یري کور کې مونځ کولی شي. او په رسول صلی پسې بوډا سړی راغلی یا رسول الله لیس لي قائد یقودني الى المسجد، یا رسول الله څوک را سره نه چې جومات ته مې بوځي. او بله دا چې په لاره کې ځناور راځي او تیرې دي او شپې دي او بارانونه دي، اوس ګوره بوډا دی او ړوند دی او څومره خبرې وکړې، یا رسول الله کور کې مونځ کولی شم؟ رسول الله ته بانګ اوري بیا واورم، بیا به لازم راشي. د دې نه ثابت وي چې سړی فرضي مونځ دا به لازم په جومات کې کوي. په کور کې دننه نفلي مونځ کول او په هغې کې ښځې له امامتي ورکول دا جایز دي. شریعت په رڼا کې د قرآن حدیث په رڼا کې دا کار بلکل جایز دی، خو دومره ده چې ښځه به ځان سره کوم ځای کې ودرئ؟ شاته به یې ودرئ. لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې انس بن مالک رضی الله عنه کور ته تللی او هلته یې مونځ پړاو، نو انس بن مالک رضی الله عنه سره په خوا کې ولاړو او ښځه کوم ځای کې ولاړه وه؟ هغه شاته ولاړه وه. نو ښځه به اگر که یو سړی ده یو ښځه ده، دا ښځه به شاته ودرېږي، سړی به مخې ته ودرېږي، لکه چې ښځه د سړو سره په یو صف کې نشي ودرېدلی. او فرضي مونځ کې امامتي کولی شي چې کله لکه دا سړی اوس معذور دی، مونږ وایو چې په دې سړي باندې لکه مثال کې شریعت ورته ویلي چې ته کور کې کولی شي، یاره ده ځه، او دی کور کې مونځ کوي او فرضي مونځ کې ښځې ته وایي چې راشي ته ودرېږي، امامتي ورکولی شي. او دا یو ایماني منظر دی، کېدای شي ډېر خلک دې ناشنایي چې کور کې به سړی مونځ کوي او ښځې له امامتي ورکوي، دا یو ایماني منظر دی. او دا هغه خلک دې نه خبر دي چې هغه د دې مسلې نه یو خبر دي، بل دا چې د هغوی شوق دی د مونځو خاوند پاڅېدو د شپې تهجد کې اوږده اوږده ښکلی قرآن وله ورځي، ښځې ورته وایي زه به درسره م ودرېږم، ته قرآن ښکلی وایې لږ په تیزه وایه زه به هم اورم. نو داسې ښځه خاوند ته میلاوېده او داسې خاوند ښځې ته میلاوېده، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، د خوش قسمتو خلکو نصیب دی. زمونږ ته الټه قاریږي او داسې زمونږ خوب دې خراب کو
نو فرق دی په دوی کې په هغو کې دا خلک چې کوم دي دوی ته دا خبره ناشنا ښکاري چې لا داسې هم کېږي او بالکل داسې هم کېږي. الله سبحانه وتعالی زموږ زنانه زموږ ماشومان الله یې ټول دینداره جوړ کړي. والله اعلم. دا یو ورور سوال کړی دی چې د یو سړي نه یو سړی جومات ته ورغی منزله او چې ورغی جمع ده نو هغوی په اخرنۍ قاعده باندې ناست او دی ورسره پکې شریک شو. آیا دی به هسې کښېني که نه دی به تحیات ویي؟ جواب د دې مسلې وبالله التوفیق هغه دا دی چې رسول صلی په حدیث کې وایي اذا اتى احدکم الصلاه، کله چې تاسو کې یو سړی راشي منزله والامام على حال او امام په یو حال فليصنع كما يصنع الامام. نو هغه څه دي کوم چې امام کوي. امام ترمذي رحمه الله دا روایت راوړی. ناولنی مسله خو دینه دا ثابته شو چې دغه ملګرو د غرونو غلطي ده کوم چې راشي انتظار کوي چې امام به کله ودرېږي نو سجده ته ځای شي تشهد ته ځای شي. دا صحیح طریقه نه ده. ته چې جومات ته راغلې امام په سجده دی سجده لګوه، امام په تشهد دی په تشهد کښېنه. نو دا چې کوم ورور چې جومات ته راننوتو او امام یې وموندو چې هغه په اخرنۍ قاعده باندې ناست و نو دی به ورسره په دغه تشهد کې شریک شي او تحیات به بالکل وایي او چې څومره پورې ویلی شي وایي به چې امام سلام وګرځو دی به پاسي او خپل لمونځ به پوره کړي. والله اعلم. نوکران چې ذکر شو بعضې داسې اورېدلي وم په پاکستان کې چې د دوی د کور سایه ته ناسته د کور د ونې سایه ته ناسته دا معلومه ده آیا دا خبره صحت لري؟ ګوره دا ورور دا تپوس کوي چې یو سړی بینک کې کار کوي د ده لکه حاصل دا سوال لري چې د ده کور ته تګ او خوراک څښاک دا څنګه دی د دې سره معاملات. جواب دا دی چې دا ناممکنه خبره ده او ډېره بعیده ده اگر که کیدی شي چې د ټول مال دی حرامي څه به حرامي څه به حلالي. نو د ده سره که سړی تګ راتګ کوي او خپل خپلوان دی یو وخت کې تپوس لځي څه ضرورت راغی د تلو نو تلی شي او په دې نیت چې دا کم مال چې ما د نه وخوړو یا کم معاملات چې وشو دا په هغه حلالو کې وشو. والله اعلم. دا یو سوال دی یو بلډینګ کې موږ اوسېږو دا ورور وایي او په هغې کې کمرې د ټولو جدا جدا دي او خوراک څښاکونه جدا جدا دي. د نصیحت باوجود دغه خلک منځونه نه کوي او که څوک یې کوي په خپله کمره کې کوي. آیا دې دلته زه ګناهګارېږم؟ نه ضرور نه ګناهګارېږي. بله چې کمره جدا ده خوراک څښاک جدا دی هغوی نه به د هغوی الله تپوس کوي. ولا تزر وازرة وزر اخرى د یو بوج بل باندې ایښودی کېږي. که دې ورور نصیحت نه کولی نو بیا په دې مسله کې راګېرېدو. هغوی چې زه نصیحت کوم چې دی ورته نصیحت کوي خپل نصیحت دې برقرار ساتي په حکمت او په ښه طریقې سره او هغوی بیا منځونه نه کوي یا یې کوي په کور کې کوي په کمره کې کوي نو د هغوی نه به الله سبحانه وتعالی تپوس کوي او د دې ورور غاړه چې دی هغه ازادي شو الا دا چې د ده طاقت رسي. حدیث کې راځي که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانه فإن لم یستطع فبقلبه. اول به څه کې په لاس به منع کړي. پلار دی په کور کې دی به مینت او زاریه نه کړي چې زور یې دی خاوند شو د ښځې دی به زور چلی استاد شو د ملک باچا شو د علاقې مشر شو سره طاقت دی. که دغه نه شي په ژبه به نصیحت کوي. که دغه هم نه شي تا یو سړي ته وایي چې موږ ته نصیحتونه مه کوه داسې په کوم شي بدبخته چې هغو پابندي په تا ولګوي ستا سره څه زور نه وي فبقلبه په زړه کې به دا کار بد ګڼي که دوی پرېښودی شي پرېښوده ځتي. نو اوس یو سړی د دیرې مشر دی د بلډینګ مشر دی او د ده زور چلیږي نو د دا نه چې بېلما زه پراته دي او ده وایي زه خیر دی پراته دي و چاته څه ووایو نه وروره څوک چې مونځ اودس نه کوي هغه به زمونږ سره نه اوسېږي د هغه دلته ځای نشته ځي خپل سامان دی ولې وځي دی نه که هغه غالب ګمان خدای چې دې د لاسه مونځ اودس شروع کړي که نه یې کوو بس ځي به د خپله غاړه ازادي کړه والعلم عند الله.
دې ورور دا سوال دی چې یو سړی 4 رکعاته لمونځ کوي او په غلطۍ سره 5م رکعت ته پاسې دی هیر دی په منځ کې ورته رایاد شو نو کوي به دی دا چې په منځ کې ورته رایاد شو بس ډایرکټ به کښېني او په آخره کې به بیا سجده سهو وکړي سجده سهو بیا د غلطۍ د لاسه ده او د خطا شوی ده سجده سهو دم د خطا دپاره د عمد دپاره نه ده ځکه چې قصدن عمدن که دی 5م رکعت ته پاسې نو لمونځ یې څه شو باطل شو نو د سجده سهو دم د خطا دپاره د دې دپاره د سجده سهو په منځ کې کمی زیاتی یا شک اوس د کمی زیاتی ده وکړو په کمی زیاتي کې د واقع شو زیاتي پکې وکړو هغې د لاسه په ده باندې 2 سجدې راغلې چې هغې ته سجده سهو وي والله اعلم وصلی الله